بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لوليه والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. تمام تعریفونه هغه الله لره دي چې هغه موږ له زندگی او د وخت په شان قیمتي نعمتونه هغه راکړي دي. په ندای ایمان سیریز کې نن زمونږه موضوع چې دا هغه د وخت قدر د انسان د زندگی هغه په چند لمحو باندې دا مشتمل ده او هر لمحه د زندگی یا مونږه الله ته نږدې کوي او یا د زندگی مونږه هر لمحه د الله نه لري کوي. رب العالمین د وخت په اهمیت د پوهه کولو لپاره په خپل په زمانه باندې قسم خورلې ده چې ول عصر زمانه باندې من قسم وي ان الانسان لفی خسر، یقینا د انسان چې د په نقصان کې ده. الله پاک دا موږ ته فرمایي چې وخت ضایع کول ولا خلق هغه همیشه په خسارې کې وي سوا دا کسانو چې هغه ایمان راوړي الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، نیک اعمال وکړي او هغه چې نور رښتیا خبره کوي او صبر کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی چې دوه نعمتونه دي چې دا غي په باره کې ډیر خلک هغه په نقصان کې دي. نمبر 1 هغه صحت او دویم فرصت یعنی خالی وخت. اکثر خلک چې د خپل صحت او وخت ضایع کوي او د دې نه څه فائدہ نه اخلي چې د روغ دی او کار کول شي خو دې نه کوي د سره خالی وخت خو باغ وخت کې دی هغه کار نه کوي چې کله وخت هغه ډک شي یا وخت د نه لاړ شي بیا به افسوس کوي. نو موږ له څه کول پکار دي؟ یو صحیح مسلمان مؤمن چې دی د له وخت ضایع کول نه دی پکار دی به خپل هر لمحه په ښه کارونو کې هغه استعمالي لکه مونږ بکای ذکر بکای قرآن تلاوت بکای د مور پلار خدمت بکای د خلکو خدمت پکې او علم بحاصلې او کم سړی چې وخت ضایع کوي هغه خپل ژوندۍ او آخرت باندې خرابوي. صحابه کرام هغه چرته هم وخت نه ضایع کړي، هغه به هر لمحه په دین کې به خپل وخت استعمالو، د دین خدمت پې کوو، دین به عزت کوو بل ته خو د هر ورځ آغاز هغه مونږه د الله د ذکر نه وکاو چې هر ورځ آغاز مونږه الله د ذکر نه کوو او کوشش وکاو چې یو لم حدیث نه چې هغه زمونږه د الله د رضا نه بغیر تیر شي ځکه چې دا وخت چې دا یو خزانه ده او دا چې کله یو پیر لړ شي دا وخت واپس نه راځي. رب العالمین دې موږ په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق او طاقت را نصیب کړي.